کتونکو دا مخال زما سره د جماعت اسلامي سابقه ضلعي امیر مصباح الله صاحب موجود دی. هغوی سره خبره ترې کوو. وزیر اعلی نن ځي لاهور ته او دلته کې خو ګورې نو چوکیداران د سپورټس افسران کېږي، چوکیداران انجینران کېږي، نو دلته کې بیروکراټ چې کوم دی نو لګیا دي خپله منماني کوي او هغه دې هلته کې ګرځي. څنګه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره دا زمونږ د صوبې ډېره غټه بدقسمتي ده. 14 کاله وشو په دې صوبه باندې د پي ټي آی حکومت دی او هر دور یې د بل نه بدترین وي. د پرویز خټک دور چې د هغې نه بدترین د محمود خان دور و، د محمود خان نه بیا علي امین ګنډاپور او اوس د سهیل افریدي دی او د دې صوبې په کورونو عوامو باندې د هغې هېڅ کار نشته دی. بس خان راخلاصو، خان تړو، خان پرانوځو. هلکه تاسو له چې خلکو اوټ درکړی دی، خلکو د باندې اعتماد کړی دی. دلته د سکولونو څه حالت دی؟ د سکولونو خلک جاړي، افسران، پرنسپلان، استادان چې موږ د سرکار طرف نه فنډ نه میلاویږي. د هسپتالونو بدترین حال زموږ د ډیچکي هسپتال د 400 څه حالت دی؟ د الارج غوندې هسپتال، د کې ټي ایچ هسپتال د صوبې بهترین هسپتال نه نن د هغې سال دی. هسپتالونه تباه دي، سکولونه تباه دي. زموږ د بلدیاتو نظام فنډ یې وله ور نه کړ، اختیار یې وله ور نه کړ. دا لاندې خلکو ته عوامو ته اختیار میلاوېده. الیکشن هم وشو بیا د پي ټي آی حکومت فنډ ور نه کړ. نه د 400 ټیم هم بره حال دی، د لارو کوڅو هم بره حال دی. د دې حکومت چې کومه محکمه ګورې د دې صوبایي حکومت بدترین دور دی. دا زمونږ د صوبې د تاریخ بدترین دور دی. ډېر افسوس په دې باندې کوو چې خلکو وله اوټ ورکړو، خلکو وله اعتماد پرې کړو، هغوی د خلکو د اوټو د اعتماد هېڅ خیال نه ساتي. دی به ځي لاهور ته، په لاهور کې او په کوڅو کې ګرځي، د لاهور ترقۍ ته دی بیا وګوري په کار چې څه پیغام وروړي. خو یو چوکیدار هغه انجینر جوړول، یو کمپیوټر اپریټر چې کوم دی د سپورټ انچارج جوړول، داسې ډېر مثالونه موږ ته پراته دي. نو دا وجه دا ده چې د کومو خلکو په عوامو باندې د دې په ګورننس باندې کار نه د هغه بیا په دې باندې پروا نشته چې زه یو محکمې له څوک مشر کوم، اختیار چاله ورکوم، کار د چا نه اخلم، په دې کار نشته دی. خو دا د دې صوبې د عوامو بدقسمتي ده. زه هم خو د خپل د صوبې عوامو ته وایم چې خدای پاک مو وبخښه، دا کوم ځوانان چې د عمران خان په غړومبو خبرو باندې دوکه شوي، تاسو خو د عمران خان هغه 3 کاله حکومت وکړه، هغه څه کړي دي؟ نن په هغه باندې د کروڑونو روپو د توشخانې کیسونه روزي، هغه باندې 190 میلیون پوند کیسونه باندې روزي. هغه د بدترین بیل حکومت و او په دې صوبه کې بیل حکومت دی. نو چې د کومو خلکو د عوامو باندې بیا کار نه او عوام په خو خبرو باندې دوکه کوي او غولوي، نو د هغې بیا د نتیجې چې لاندې محکمې څه کوي، افسران څه کوي، په دې بیا د هغې کار نه. ډېره مننه. الله دې خوشحاله